بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. په تیر سبق کې موږ دا خبره کړې و چې د حقیقت درې قسمونه دي. یو د حقیقت متعذره، حقیقت محجوره او حقیقت مستعمله. نو حقیقت متعذره او په حقیقت محجوره کې به د امام صاحب رحمت الله علیه په نسبت هم او د صاحبانو په نسبت هم مجاز طرف ته بدل کیږي. دا حقیقي معنی به نه اغستل کیږي. او کچرته حقیقت مستعمل وو مطلب دا چې لفظ د سوچ راغی حقیقي معنی هم مستعمل وا او داغه مجازي معنی هم مستعمل وا او دا په مجاز غری متعارف یعنی مجازي معنی کې دا لفظ نه دغه مجازي معنی مشهور وا. نو زمونږ د امام سے پنځ باندې با حقيقي معنی اغستل کېږي او د صاحبانو پنځ باندې با مجازي معنی چرنده با اغستل کېږي. دی ورګه مثالونه او مسائل هغه ویل شو. اوس وایي چې لکه دا خبره چې دا امام سے پنځ باندې به حقیقت مستعمله با اغستل کېږي او دا صاحبانو پنځ باندې با حقیقت د صاحبانو په نسبت باندې با مجاز اغستل کېږي. نو دا په یو بل اختلاف باندې مبني دی. په هغه اختلاف دار چې لکه دا خبر بدی کو د ټولو په دې خبره باندې اتفاق ته چې حقیقت اصل له او مجاز دغه سره فرع ده. بدی کو زراغ نشته چې اصل حقیقت ده یعنی سو پورې چې د لفظ حقيقي معنی اغستل ممکن وي هغه ټی پورې بمنګه حقيقي معنی خپل مجازي معنی ته منځو. لکه مجاز چې دا خلف ته او چې اصل موجود وي نو بیا خلق نائب ته چې نه چې نائب ته خواله چې کله اصل نه موجود پوه شو به باندې. ها نو بیا موږ دا خبر یو خدا خبره ده چې دا مجاز دا د حقیقت نه دا خلف ته یعنی ورستو ده. او دیم دا خبره ده چې لکه په دې دای کې دا خبره ضروری ده په مجاز کې چې پدې کې به حقيقي معنی چې نه کنه دا بلکه موجود لکه اصل دا خلیفہ به علي چې کله اصل موجود وي خلیفہ به علي چې کله اصل موجود وي مطلب دا چې لکه یو کس ځان خلیفہ کما او زین نائب کما نو چې زم موجود یم نو ابا خلیفہ چې زم موجود نه نو خو بیا مشر دی ویګه به باندې شانتي دا مجاز دا د حقیقت نه دا خلف دی دا نائب دی او د دې پر اصل کې دا اصل متصور کېدل دا اصل وجود یعنی دا حقيقي معنی وجود دا چې نه دا موجود البقا دي. وز دا چې دا مجاز دا د حقیقت خلیفہ دی د حقیقت نائب دی نو دا په تکلم کې او کنا دا په حکم کې دی. نو زمونږ د امام سے پنځ باندې دا مجاز دا خلیفہ دی او خلف نائب دی د حقیقت په تکلم کې یعنی مطلب چې دغه لفظ د دې کوم معنی مجازي غستل شوی دا کدا د عربی په اعتبار سره صحیح وي د صرف نحوی په اعتبار سره صحیح وي د ګرامر په اعتبار سره صحیح وي نو بری باندې حکم لګو او سبل تعریف پکې نه پمېس کې بل تعریف پکې نه وي او د صاحبانو په نسبت باندې بدا بهله په دې باندې موږ اثر لګو چې کله د حکم چې نه یو شانی که حکم ته خلاف راتلو نو بیا به هم چې دغه معنی موږ نه مجازي معنی بناخلو. پوښوي هغه چې مجاز دا د حقیقت خلیفہ دی نائب دی خو په حکم کې موږ وایو د مجاز د حقیقت خلیفہ دی خو پس کې په تکلم کې اوس لکه یو سړی وایي خپل بچی ته چې هاذا ابني دا زما زوی دی د دې حقیقي معنی دا ده حقیقي معنی دا چې دا سړی دا ماشوم د سره بل بچی دی لکه دا د خزینه پیدا شوی دی د سره خو د دې مجازي معنی حریت ته مطلب دا زما زوی دی نو دا آزاد دی دا زوی چې دا خو لکه پدای کې نه راځي کنه په غلامۍ کې نه راځي نو دا زما سره زما بچی دی مراد ته دې نه حریت ما غستل کی او دغه شاته کده دغه ته وای چې انت حر غلام ته وای چې دا هاذا حر دا آزاد دی نو د دې لفظي معنی دا ده لفظي معنی خو دې دا حقيقي معنی دا چې دا زما غلام ودا سره آزاد پوه شو به باندې او کچرتا دا یو غلام ته وای چې هاذا ابني او دا غلام چې نه د په شان دي بچی کې دی شول مطلب دا چې د سلوختو کارو دی او ماشوم چې نه دا لګا تر څو کول دی یا دغه کارو دی د 15 څو کول دی عقل ممکن وا چې دا د زوی کې دی شي او هغه مخکې ته دغه مو د بل چا نه سمون ثابتو نو وایي چې دا خبره د حقیقت په اعتبار سره هم صحیح ده دا د حکم په اعتبار سره هم صحیح ده. پوه شو به باندې او سمره د اختلاف په حاله ظاهريږي چې کله یو سړی د ځان لوی غلام ته وایي چې دا زما بچی دی مطلب دا دی ډیر شو کالو دی او غلام چې نه دا 15 شو کالو یا 30 تو کالو نه دی ورته چې دا زما بچی دی نو دا بچی حقیقي معنی خدا نه چې دا زما بچی دی چې زما د مور نه چې دا شوی دی وایي دا دی حقیقي معنی او مجازي معنی دا چې لکه دا زما باندې آزاد دی. نو چون کې دا خبره
چې هذا ابن دا دغه په اعتبار سره برابر ده د تکلم په اعتبار سره د تکلم په اعتبار سره برابر ده د صرف نحوی په اعتبار سره برابر ده ترکیب برابر ده نو دا غلام اگر چې د نلوي ده او دا د زوی وي نو به زوی ویلو سره به هذا حرون مرادي او دا غلام مبالغه باندې آزاد پوه شو به معنی او صاحبین فرمایي چې لکه دا سړی د زوی کېدې نشي دا سړی د زوی کېدې نشي نو چې زوی کېدې نشي نه لہذا دا به باندې ازادي کوم نو ځکه حکم د یو شنه پوه شو به معنی بیا په دې کې نور خبره ده ابي وځه دې ته پوره وره بیا زمخ وهذا بناء على اصل اخر او دا مخ اختلاف دا کوم شو بری درېمه کې چې لکه حقیقت مستعمل یو لفظ حقیقي معنی کې هم مستعمل وي او مجاز کې هم مستعمل وي او مجاز متعارف وي مجاز وي متعارف مشهور وي نو زمونږ د امام صاحب بنیر باندې به حقیقي معنی غستل کېږي او دا صاحبانو باندې به کوم معنی غستل کېږي مجازي نو دغه قاعده بناء دا بناء على اصل اخر بل اصل معنی هغه اصل لا بل قاعده ده ان الخلفيه في التكلم عنده وعندهما في الحكم چې امام صاحب رحمت الله علیه په نسبت دا مجاز خلیفہ ده د حقیقت په تکلم کې او د صاحبانو په نسبت دا مجاز خلیفہ ده د حقیقت پس کې په حکم کې یعنی ان الخلاف المذكور بين ابي حنيفه وصاحبيه رحمهم الله تعالى یعنی دا مذکور اختلاف د امام صاحب په نسبت او د صاحبانو په نسبت دا مبني په بل اصل باندې مختلف فيما بينهم چې مختلف ته اختلاف کړل شي پای کې د دوه مېز کې هو او دا ان المجاز خلف للحقيقه عنده في التكلم دا د امام صاحب په نسبت دا مجاز خلیفہ د حقیقت په تکلم کې وایندهما فی الحكم او صاحبانو په نسبت دا چې دا په حکم کې امام صاحب وایي چې دا د تکلم کې ځکه د تکلم وسیله نه د حکم د رسیدو هغه وایي چې د دوی په نسبت دا چې په حکم کې خلیفہ چې دا حکم مقصود دی نه وهذا يقتضي بسط او دا ویلو تفصیل غواړي نو موږ خو به د بل استاد د کلاس راغستله جواب بنا هو ان المجاز خلف عن الحقيقه بالاتفاق وبري خبره خو اتفاق ده چې دا مجاز د حقیقت نائب ده چې مجاز د حقیقت سره پدې کو اختلاف نشي اتفاق ده او پدې کوم اتفاق ده ولا بد في الخلف ان يتصور وجود الاصل او دا خبره هم ضروري چې په نائب کې با دا اصل موجودي د الله متصوري دا اصل موجودي دل په کې سوي متصوري ولم يوجد ودا اصلي معنی باندې مونږ لګي په دې کې عارض د عارض د وجنه واښو به معنی یعنی د لفظ د حقيقي معنی اغستل هم ممکن دي او حقيقي معنی به د عارض د وجنه نه اغستل شوی وهذا بالاتفاق واذا خبره چې کوم موږ وکړلې چې مجاز د حقیقت نائب دی او دویمه دا خبره چې دا مجاز د لپاره د اصل متصور کېدل پرې کې ضروری دي دا خدای کې اصلي معنی څنګه نه راغلی شي د عارض دوجنه دا دوه خبره وو اتفاق دي لكنهم اختلفوا في جهه الخلفيه دي لیکن دوی اختلاف کړل په جهه د خلفیت کې فعنده د امام سے بنسبه المجاز خلف عن الحقيقه في التكلم په تکلم کې دا منایوي اي قوله هذا ابني لکه هذا ابني دوي او مراد په سر سو غستو حریت واغستو خلفنا عن هذا ابن دا مجازي معنی دا نائب دی دا هذا ابن دا مرادن به بنوته چې اراده کړي په دې سره دسو د بنوت فيشترط صحه التكلم بالحقيقه من حيث العربيه حتى يجعل مجازا نو د امام سے په باندې پدې کې دا تکلم کې دا برابر کېدل ضروری دی په اعتبار د عربی سره مطلب دا کنه چې پدې کې لکه فعل فاعل او یا مبتدا خبر او مخکې ورستو دا پکې برابر دي کړه کلمه د عربی په اعتبار سره برابر وا د صرف نحوی په اعتبار سره دې ترکیب برابر جو بس دا مجازي معنی تاغستل شي وقيل في تقريره او چا دې په تقریر کې دا ویل دي یعنی دا یو تقریر کومه وکړو کنه او چا دا تقریر په بل طریقې باندې کړه نه فرمایي چې ان هذا ابني مرادا بالحريه چې ان هذا ابني ته وی کنه چې دا ما بچی دی او اراده وکړي بده سره حریت نخلفنا عن قوله واذا نائب ده د یقول هذا حرنا لکه پوه شوې دی مالي لکه په یو اعتبار سره یو اصل شو لکه هذا ابني نو دینه بنوت معنا اغسل اصل دي او حریت ولا معناته اغسل سری خلاف دي دا مجاز دي پوه شوې دی مالي یا هذا ابني نه مراد اغسل حریت او حریت ولا معناته اصل لا او بچي ولا معناته اغسل لا سره هو الاول اولانه اولاده چې ابن مراد ته وې چې هذا ابني نه مراد بنوت دا حقيقي معنی ده او حريت دا سمانه ده مجاز من الګه پوښوي ولي لانه يبقى الاصل زکه چې دلګي باقي پاتو اصل او خف على حاله ما عليه بقل حالونه باندې بخلاف الثاني بخلاف ده بلنا چې ته ان هذا ابن مراد ته حريت حقيقي معنی واخلي
او دغه دې مجازي معنی واخلې نو دا بدی کې فإنه يبتدل الاصل بالاصل اخر یو په بل اصل سره بدلیږي فبالجمله وخلاصه دا شو چې عنده د امام سے په معنی لازم بد لصحه المجاز د مجاز د صحیح کېدو لپاره دا ضروری ده من استقامه الاصل من حيث العربيه دي برابر ایدل د دغه معنی په اعتبار د عربی سره و ان لم يستقم المعنى الحقيقي اگر چې برابر نه وي د معنی حقيقي فيصغر الى المعنى المجازي نو یتلب کې چرته معنى مجازي ده وعندهما ذا صاحبين بالمعنى المجاز خلف عن الحقيقه في الحكم مجاز دا نائب د حقیقت نه په حکم کې حکم هذا ابني يعني حکم ده هذا ابني مرادا به الحريه چې اراده کړی شي په دې سره سره حریت خلف عن حکمه دا نائب د حکم د مراد البنوه ده فينبغي ان يستقيم الحكم الحقيقي نو مناسب دا چې دا برابر شي دغه حکم حقيقي ولم يعمل بعارض او بری کې د عارض د وجه عمل نه کړل شي چې مجاز تلل شي فاذا كان الخلفيه عنده في التكلم فالتكلم بالحقيقه اولى وکله چې د خلفیت د امام سے په تکلم کو نو تکلم په حقیقت سره اولاد نو امام سے وجه حقيقي معنی چې لفظ په حقيقي معنی کې استعمال دي شو په مجازي معنی کې استعمال دي شي نو په حقيقي کې حقیقت کې دا واستل امام سے په معنی سری ورته ولي لان اللفظ موضوع لاجل المعنى الحقيقي ځکه یو لفظ چې وځ شوی دا سره بار وځ شوی د معنی حقيقي لپاره لکه پوه شو به معنی لفظ چې وځ شوی دا سره بار وځ شوی وهو مستعمل في العاده او دا معنی حقيقي دا مستعمل ده په عادت کې غیر مهجور فيها او پرې دا پرې خودل شوی نه ده فاية ضروره داعيه الى صيروره مجازا نو څه ضرورت ته چې دا لفظ په خپل حقيقي معنی کې مستعمل کیږي او دا مهجور نه ده نو ولې ته دا مجاز ته بوزي پوه شو به معنی نو امام سے وایي چې د لفظ حقيقي معنی مستعمل وا او مجازي معنی مستعمل وا نو لفظ وځ شوی د حقيقي معنی لپاره ده نو لهدا مجاز ته تلو ستوک بګ نه جوړیږي دا به مجاز ته نه بوزي وعندهما صاحبين بالمعنى لما خلفنا عنه في الحكم چې دا مجاز دا د حقیقت نائب ده خو په حکم کې مجاز د حقیقت نائب ده خو په سکه په حکم کې ولحكم المجاز رجحان او د مجاز د حکم لپاره دوا رجحان دی پکې او د مجاز د حکم چې دا رجحان دی علی حکم الحقیقت دی په حکم د حقیقت باندې مطلب دا چې د حقیقت چې کوم حکم دی نو دا مرجوح دی او دا مجاز چې کوم حکم دی دا راجح دی څنګه دا مجازي معنی راجح ده یا خو په اعتبار د استعمال سره چې مجازي معنی مستعمل او حقيقي معنی مستعمل نه ده او کوم چې مستعمل وي نو هغه راجح وي کوم چې غیر مستعمل وي هغه مرجوح وي اما به اعتبار کونی یا خو په اعتبار سره دا مجازي معنی اصل ده راجح ده چې دا غالب الاستعمال ده او به اعتبار کونه یا په دې اعتبار سره چې دا معنی مجازي عام ده شامل للحقيقه ايضا دا شامل لحقيقتهم فلا بد ان ضروري ان يكون العمل بالمجاز اولى نعمل بمجاز باندې اولاد لضروره الداعيه اليه لکه چې ضرورت دعوت ورکوم کې دي لکه پوه شو به معنی وې د لفظ نه اوس دا خبره واضح شو چې د لفظ حقيقي معنی هم مستعمل وي او مجاز متعارف وي نو د امام سے بنل باندې وکاو معنی اخلي حقيقي معنی واخلي امام سے چې حقيقي معنی به ولي اخلي ځکه به اخلي چې د لفظ وځ شوی د معنی حقيقي لپاره ده لفظ وځ شوی نه سره لپاره او په معنی حقيقي کې دا موجود معنی حقيقي کې دا مستعمل دی هیڅ شی نشته چې هغه مهجور شوی دی او په تکلم کې دا د خلف ته نو اصل په کې دا د چې حقيقي معنی واخلي او مجازي معنی پرې دی او اداري صاحبانو په نسبت باندې چونکه دا مجاز خلیفہ د حقیقت نه په حکم کې نو زوی چې دا د حکم په اعتبار سره د مجاز څخه دا راجح دی په حقیقت باندې ولی ځکه چې دا مجاز غالب الاستعمال ډیر زیات استعماليږي او حقیقت دونه نه استعماليږي واښو ویل باندې او دویم دا دی چې دا مجاز دا معنی د سی عام ده چې هغه مجاز ته شامل له حقیقت ته شامل ده او دا دوه خبرې دي نه دا په حقیقت کې نشته نو دا و په نسبت باندې مجاز متعارف باندې عمل کول اولادي لکه پوه شو به معنی وس دا خبره کنه چې مجاز دا خلف ته د حقیقت نه په تکلم کې او دا په باندې په حکم کې د دې سمره د اختلاف په دې کې ځایږي چې سړی رضا نه لوی غلام ته وي چې دا زماز بچی دی او اراده په دې سره رضا وکړه د حریت وکړه نو دا به سی او کنه به سی نو ان شاء الله به ورسته نو دا خبره مو وکړه کنه چې مجاز دا خلیفہ د حقیقت ته او دا خلیفہ د څه په اعتبار سره د امام سے په معنی تکلم په اعتبار سره او د صاحبانو باندې پس سره د حکم په اعتبار سره بیا وی چې دا خبره اتره خودي سره روانه ده خو د دې سمره د اختلاف په لکه کله راوځي نو وی چې سمره د اختلاف په حال راوځي چې کله یو سړی د ځان مشر غلام ته وی جهاد ابني
نو زمونږ په دې باندې دا کلام چونکې د عربی په اعتبار سره برابر دی، د تکلم په اعتبار سره، لغت په اعتبار سره برابر دی، لہذا دا به دقیقي وړ ټول ها. نو ځان یو لوی غلام دا مطلب د آقا عمر دی دا 30 کال دی او دا دغه عمر دی نو دا 35 سال دی، غلام عمر 35 سال دی او دا هاذا ابني زمونږ په دې باندې چونکې دا کلام د تکلم په اعتبار سره برابر دی، لہذا دا غلام به شي آزاد بشي. او د صاحبانو په دې باندې چونکې وې دې ممکن نه ده، لہذا دا وکړي چې وکړي نشي نو دا به د آزاد دي هم نشي. پوه شوي دا وره. ويظهر الخلاف في قوله لعبده او ظاهري به اختلاف فقول درې کې د عبده چې د خپل غلام ته ویل دي او هو اکبر سنا منه او هغه غلام چې هغه دنه دغه په اعتبار سره د عمر په اعتبار سره دنه ډیر دی ورته سو هذا ابني. تظهر ثمرة الخلاف بين ابي حنيفه وصاحبيه چې اختلاف ثمره ظاهري کې د امام صاحب او د صاحبانو په کې في قوله لرجل في قول الرجل لعبده لکه سړی خپل غلام ته هذا ابني والحال حال ان العبد اكبر سنا من القائل چې دا غلام دا لوی په اعتبار د عمر سره د قائل نه حيث يعتق العبد عنده لا عندهما. امام سے بنل باندې دا غلام ازادي کو صاحبن فإن عند ابي حنيفه رحمه الله عليه ځکه امام سے وایي چې هذا الكلام صحيح بعبارته دا کلام صحیح په عبارت په اعتبار سره من حيث كونه مبتدا وخبر موضوع لاثبات الحكم ځکه دا مبتدا دا یو په مبتدا او بل په خبر ده او دا موضوع کله شوی دی د حکم د ثابتولو لپاره زين وليس معنى كونه صحيحا او وې دا مطلب نه نه دا مطلب نه چې را په کوم ځای کې بس عربي عبارت صحیح وي په کوم ځای کې عربي عبارت صحیح وي نو الته کې با دا مجاز شي نه دا بلکا تب اغسته شي راغي لفظ مجازي معنی واغسته شي. لکه امام صاحب هم نشي نه وای لکه څنګه چې یو سړی خپل غلام ته وای چې اعتقدك قبل ان تخلق يرجوي اعتقدك قبل ان اخلق ما تستر پیدائش نه مخکې آزاد کړی یا زمانه پیدائش نه مخکې تم آزاد کړی نو اگر چې دا کلام د کلام عربی په اعتبار سره د لغت په اعتبار سره جنن دا برابر دی لیکن دا دغه په اعتبار امام سے مو چې لیک دا غلام په باندې ازادي دي پوه شو مې باندې ځکه اگر چې لیک عبارت برابر دی حکم معنی چې دینه فهميږي نه خدا عقلن چو کې ممتنع ده عقلن سره ممتنع ده هغه پوه شو مې باندې وګوره. وليس معنى قولي سين او دا دې سي کېدو مطلب دا نه دی استقامه العربيه دي فقط صرف د عربی په اعتبار سره دا برابري كما ظنه علماؤنا لك څنګه چې زموږ علماء کرام دا ګمان کړی دی یا ابي حنيفه رحمه الله عليه قال في قول الرجل لعبده لکه امام صاحب دا هغه سړي مبارک مو چې سړی خپل غلام ته وای څور ته وای اعتقدك قبل ان تخلق او اخلق چې ما ته آزاد کړی مخکې دی چې ته پیدا شي یا زه پیدا شوم یا مطلب سره پیدایش نه مخکې ما ته آزاد کړی یا زمانه پیدایش نه مخکې ته ما آزاد کړی نو دا کلام صحیح نه دی. انه کلام باطل دا کلام سره باطل لا يصح تكلمه دې تکلم صحیح نه دی ما انه بحسب العربيه صحيح ايضا سره د دې په اعتبار د عربی سره هم سره صحیح دی لکه پوښتنه مې باندې لکه پوښوي بل معناه بلکې دا معنی دا ده ان يكون صحيحا بعبارته وتستقيم الترجمه المفهومه منه لغه ايضا چې د مطلب دا دی چې کله دا کلام د لغت په اعتبار سره د مفهوم په اعتبار سره هم صحیح وي د کلام عربی په اعتبار سره ترکیب په اعتبار سره هم صحیح وي او د دې چې کوم معنی فهميږي ناغه هم برابر وي د دې چې کوم معنی فهميږي هغه هم صحیح ولم يمتنع عقلا او دغه معنی چې کوم د نه فهميږي نو هغه عقلا ممتنع نوي. فقولوا اعتقدك قبل ان تخلق او اخلق وسه دا معنی چې عقلا محال ده عقلا ممتنع ده لهدا دا په اسم کې نشي غستنه او دا هذا ابني وهو اكبر سنا منه چې ځان له غلام دا هذا ابني وي نو حقيقي معنی خو نشي غسته او مجازي خو غستنه شي کنه دا کلام لغو نشي واښو په دې کو غنا مجازي غسته شي نه حقيقي غسته شي دا چې عقلا دا سره ممتنع ده ممتنع بخلاف قول هذا ابني لانه صحيح مع ترجمه دي ځکه دا صحیح دی د لفظ په اعتبار سره هم د ترجمه په اعتبار سره هم وانما الاستحاله او استحاله يعني بلغه د محلواله د دې ود راغله من اجل ان المشار اليه اكبر من القائل په دې اعتبار سره چې مشار اليه د لوی د قائلنا ولهذا لو قال الذي وجد كذوي العبد الاكبر مني ابني چې زما دا لوی غلام دې دا زما کوم دی دا زما بچی دی لغه هذا الكلام دا کلام لغوه دی
لکه پوه شوي داسې وې چې دا لوی غلام چې کوم دی دا زما بچی دی نو بیا دا کلام لغوه دی ځکه چې داسې ممتنع ده پوه شوي بلې باندې او که هذا ابني وي نو بیا بس فإذا كان قوله فساكل هذا قول هذا ابني صحيحا من حيث العربية والترجمة دي هذا ابني سيد العربي باعتبار سره ترجمه باعتبار سره وكان المعنى الحقيقي محالا بالنظر الى الخارج او معنى حقيقي لك محال بنظر سره خارج ته لا نصير الى المجاز نشرت للوشول مجاز ته ولې لالا يغلو الكلام چې لا کلام شي لغو نشي او غلام حقيقي معنی څه ده چې دا ول عتقو چې هغه څه شری ازادي من حين ملکی په اعتبار د ملکیت د سره لکه پوه شوې به معنی نو حقيقي معنی اغستل صحیح نه دي لکه حقيقي معنی اخلي نو بیا غلکا دغه محال بګی راځي او کچه د حقيقي معنی اخلي نو کلام بل وګي نو کلام د لغو کول نه بچ کول لپاره موږ د لګي مجازي معنی واغستله او لان الابن يكون حرا على الاب دائما زكا بچي چې دا خپل پلار باندې همیشه لپاره آزاد وي وعندهما د صاحبين لما كانت الخلفيه في الحكم چې لګي د خلفيه د حکم په اعتبار سره ده وكان امكان المعنى الحقيقي شرطا لصحه المجاز او معنى حقيقي دا شرط د معنى مجازي سيکیدو لپاره لغا هذا الكلام نو په معنی بدا کلام سوي لغو وي لان البنوه من الاصغر سنا زکا کم کس د عمر په اعتبار سره ورکوټي وي ناغه لا ممكن حتى يحمل على المجاز چې دا حمل چې په مجاز باندې چاغه څه شری عتق ده لکه پوه شو بلی باندې پوه شوي اوس بلی باندې اعتراض ده اعتراض دا ده چې لکه ته وې زید اسد ته زید منظره ده نو زید منظره ویل خو صحیح نه دي کنه سره نه انتوي چې لکه مجازي معنی غسل کېږي مو دل کې دا مجازي معنی چې غسل شوی دا دل کې کافر په تشبیه محذوف ده اصل کې څه ده زید کل اسد زید کل اسد یا سره وې رايت اسدا يرمي رايت اسدا نو ما منظره ولو چې وشتري کول نو منظره وشتل کولای شي عدل کې اسد نه مراد څه چره سړی دی سړی او قرینه بنا ده چې لکه دا رمی دا او رمی صفات د منظرې نشي جوړې دي بلکې د سړی جوړې دي شي واښو به معنی لا يقال ودنا ولا شيء فينبغي ان يكون قوله چې بیا خو پکار دار چې زید اسدون دا لغو شي ولې لعدم امکان الحقيقه ده ځکه چې بلکې حقيقي معنی متعذره ده کنه حقيقي معنی به څه ده ده زید اسد زید منظره ده نو دا معنی صحیح ده نه ده صحیح کنه موږ دا معنی صحیح ده او مجاز ده ودلته په تشبيه سره محذوف ده په اصل کې څنګه ده زید لأن لا نسلم ذاك من تسليم انه مجاز جدا مجاز بل حقيقه بل حقيقته بحذف حرف التشبيه حرف التشبيه بكسره محذوف ده اي زيد كالاسد واما قوله رايت اسدا يرمي فانه وان كان مجازا واذا اجرج مجاز لكن المقصود بالحقيقه خبر رؤيته ويدل مقصود ان دا رؤيه خبر ده چې ما منظره ولیدو او اسد لا كونه اسد نه چهره اسد حتى يلزم المحال قصدا يعني لګي دا اگر چې محال خدا قصدا نه دي وقيل او چويل چې يمكن كونه اسدا چې ممکن ده چې دا اسد چې نه دا منظره چې دغه اسد چې دا زید اسد شي په مسخ سره او هو بعید لكن دا معنی سره بعید ته چې راکه زید اسد زید منظره ده نو څنګه منظره ده وګه دا به چويل چې را دا شکل مسخ شوی ده او د ست جوړ شوی ده منظره جوړ شوی خدا خبره د عقل نسره لري ده الهغه بری خبره باندې تاسو پوښولای ها نه حقيقي معنی او مجازي معنی په دې کې کم یو د کم ویلې بار سره خلیفہ ده او پوښ وی باندې کنه وته دې نه یو بل خبره کوي هغه خبره ده چې کله کله د سی وی چې یو لفظ نه حقيقي معنی غسل هم متعذر وي او مجازي معنی غسل هم سوي متعذر وي نو په دغه صورت کې بیا د چلکو چې حکم ممتنع نو بیا په دغه ټیم کې بعد کلام بس کیږي لغو کیږي چې لفظ نه حقيقي معنی غسل هم ناممکن او مجازي معنی ته غسل هم ناممکن نو بیا په کلام سوي لغو وي لکه دې مثال دې سره لکه یو سړی خپل خزه ته وای چې هذه ابنتي دا زما سره لور ده خپل خزه ته وای چې هذه ابنتي نو دې حقيقي معنی دا چې دا د لور ده او مجازي معنی دا چې دا سره خزه ده واښوي او یا دا کوم زنانه ته چې هذه ابنتي د دې زنانه د بل چانه نسب چې نه دا معلومو دبل چانه نسو معلومو لکه هر چا ته پته ده چې دا د پلانکی لور ده او د پلانکی وسیله او د پلانکی خور ده او د پلانکی مور ده دا ټول هر چا ته پته و پوه شو به باندې یا دیو جنې د اوې چې هغه جنې د دنه لوی او د عمر په اعتبار سره دغه خزه د دنه د عمر په اعتبار سره لوی ولا کوم خزه چې دی وای د خپل خزه ده او د هذه ابنتي هذه ابنتي نو دا خزه په د باندې نه حراميږي همیشه لپاره یعنی په دې ویلو سره دا د لورکیږي نه
ولې ځکه چې دلته ته مجازي معنی هم نشي غوښته حقيقي معنی خو نشي غوښته ځکه چې لکه دا ستاسو لور کېدل شي یو خو یا ستانه مشره ده او یا دا چې د بل چا نسب ثابت ده نه حقيقي معنی خو نشي غوښته مجازي معنی دا واخلې نو مجازي معنی سره به دې سوچ چې لکه دا پستا وینځه وګرځي سبا وګرځي وینځه وګرځي نو دا نشي غوښته ځکه چې غلام دا خو لکه زوی کېدې شي ها چې لکه دا د بل چا غلام دی او تا واغستو د بل چا یا لور دی او د بل چا دا او تا واغستله نو هم وینځه او هم ستا بچی دی کنه دا په دمه آزاد شي کنه خو په نکاح کې او په دې کې د پلوروالي کې د سر لاړو منافات دي هغه دې نشي کولای چې د مال لور دا هغه حاصل کې ستا قدوي ځکه د لور سره په هیڅ حالت کې چې د نکاح جایز نه نو لغوي معنی نشي غسته حقيقي معنی نشي غسته مجازي معنی نشي غسته نو یو سړی خپل خزه ته وي چې هذه ابنتي او هغه خزه د بل چا نه دوه شرطونه دي یو دا چې د خزه د بل چا نه نسب مشهور او دویم دا چې دا خزه د نسوا لوی وا نو دا کلام بسوي لغوي لکه پوه شو مې معنی وګورئ دا وقد تتعذر الحقيقه والمجاز معنى وكلا كلا متعذر بحقيقي معنى او مجازي معنى غسل معنى بجمع كلا اذا كان الحكم ممتنعا كلا حكم ممتنع يعني قد يتعذر المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معا كلا كلا معنى حقيقي ومعنى مجازي متعذر اذا كان الحكمين ممتنعا كلا جوان حكم نسبي ممتنع فيلغى الكلام حينئذ بالضروره نبدا ټیم کې ضروري تور باندې بدا کلام صحیح حسابيږي لغو به حسابيږي كما في قوله لامراته لك يصلح خو خزته وي هذه بنتي دا مسله لور دا او دو شرطونه وهي معروفه النسب حال لره چې دا خزه چې نن دا سوا معروفه النسب او مطلب دا چې د بل چا نه لري هغه نسب مشهور وتولد لمثله او بل دا چې لکه او وتولد لمثله حال دا نه چې د دې سړی د دې خزي په شانتي لوريان پیدا کړي شوی مطلب دا د سړی عمر ډیر دی او د خزي عمر چې نن دا سره کم دی او دویم شرط او اکبر سن منه یا دا خپل خزي دی وي خو هغه خزه د دنه لوی وا او دوی چې هذه بنتي حتى لا تقع الحرمه بذلك ابدا وحرمت پرې باندې سره ثابتيږي نو همیشه لپاره لکه پوه شو باندې چې هادي بنتي وینو لکه دا لور در شو نو چې لور شو نو د سره نکاح کول جایز دي د لور سره نکاح کول جایز دي فإنه وإن إذا كانت المرأة معروفة النسب كشر داخذها معروفة النسب استحالة نلا محال أن تكون بنته جلادة سشي لورشي وإن كانت أصغر سنا منه أجر كذا لديه سردنا داخذ جلندا كشروي وكذا إذا كانت أكبر سنا منه أو دارنگ كذا قدر لديه سردنا مشروي فإنه استحالة كذا محل أن تكون بنته أبدا داخذ لديه لورشي مشا فتعذر المعنى الحقيقي ظاهر فتعذر المعنى الحقيقي ظاهر نو د معنی حقیقي متعذر والا دا خو ظاهر دی ځکه چې دا خزه د خپل لور کې دی ځکه بل چا نسب ثابت دی او یا د نسب مشره ده لکه پويږي او نه کوي کنه چې نه پويږي نو بیا ما پويږي وان خا نو معنی حقیقي خود سي متعذر ده واما تعذر المعنى المجازي او هر چې معنی مجازي متعذر کېدلی فلانه لو كان مجازا کجردا مجاز وکنه نو دې معنی په بیا دا وای مجازي معنی به دا چې هذه بنتي انت طالقون ستي مراد ده انت طالقون چې هذه بنتي او انت طالقون دې مراد واخلي پوښوي نه دا صحیح نه دا ولې صحیح نه ده ځکه چې طلاق د مخ څه پکار دی نکاح پکار دی او نکاح د لور سره کیږي نه کیږي نو چې نکاح د لور سره کیږي نو معنی مجازي مغسل صحیح نه دي وهو باطل فلانه لو كان مجازا كذا مجاز انه مجاز بس هو عند تعلقون مجاز وهو باطل ده باطل ولي لان الطلاق يقتضي سابقيه صحه النكاح لغه طلاق تقاضا کوي چې مخکې نکاح چلنده سوي صحیح وي والبنتيه تقتضي ان تكون محرمه ابدا او د لورواله تقاضا کوي چې دا به باندې شي همیشه لپاره حرامه فلا يقو بينه وبينه نکاح نه به واقع کېږي د دوه مېس کې نکاح او نسو طلاق فاذا لم يكن مجازا عنه بس که دا ترنه مجاز نشو فلا تقع الحرمه بذلك القول ابدا نو بدأ قول باندې حرمت نا واقع کېږي ابدا همیشه فيلغوا الكلام نو دا کلام بس شي الا انهم قالوا اذا اصر على ذلك کله سره چې په دې خبره باندې اصرار کوي یعنی بار بار دا خبره کوله يفرق القاضي بينهما قاضي به دې ځوانو په مېس کې سره راولي تفریق براولي قاضي چې دې ځوانو په مېس کې تفریق راولي نو دې وجه نه چې به هذه بنتي د وجه نه دا په دمان طلاق شوله بلکې چې په مخه کله وجه دا زما لور د لور سره کوجمانه کیږي کنه د لور سره کوجمانه کیږي کنه نو دې بچو کې د خځې هغه زوجیت هغه حقوق جنن هغه به دغه منع کوي نو قاضي به دې په مېس کې تفریق وکي لکه څنګه چې د مجبوب او د عینین په کې قاضي جنن دا تفریق کوي نو دغه شان به دې بوم سو وکي تفریق بو کی لکه پوه شو به باندې
اواز راځي لا لان الحرمه تثبت بهذا اللفظ والى قاضي چې دا تفریق کوي د دې په منځ کې نو دا دی وجه نه چې د دې هاري بنتي په باندې ځا پرې لفظ سره حرمت ثابتېږي بل لانه بالاصرار بلکې بری اصرار کولو سره سوار ظالم اندې څه ګرځي ظالم يمنع حقها بالجماع في الجماع چې دا منکې د خزې د حق پس سره وجماع کې فيجب التفريق تفريق سره لازم ده كما في الجب والعنته لکه څنګه چې د مجبوب په حق او څنګه چې د عینین په حق ده مجبوب او عینین خو به نه کنه مجبوب څه ته ویل کېږي چې د اثر رسول نه اصلاح وینو او عینین هغه دوی چې اصلاح سره خو کار نه کوي نو دا ځوانه لکه قاضي باندې ته تفریق ورکړي مجنون پاک خو مجبوب خو ډایرکټ جننده بده کیږي چې دا سره نو سره ایکس نو سره دوست دا خو لکه رسل نه وړو دغه شته نه دا ورکولو د مهلت ورکولو ته فائدہ نشته نه او دې بل ته وځي ته خپل جاجر ډکوا هغه په کال کې وړو ته خو پکا هغه دې ونه ډو بیا به نه خزي عينين حکم دا سویل ما فقالوا او اكبر سنا منه ولا اكبر سنا منه چې په عبارت کې لیکل دا دویم شرط ده په معروفه النسب باندې عطف ده فقالوا تولد لمثله لا تولد لمثله جنان دا حال ده معروفه النسب نه يعني لابد ضروري ان تكون معروفه النسب چې دا قد معروف النسب في عين كونها موجوده لمثله په دې اعتبار سره چې د په شانتي بچ پیدا کېدي شي او ان تكون اكبر سنا منه یا دا جنې دا لوی فهمر کې دنه حتی تداعل الحقيقه فلو فقدت شرطان معان کتر دوه شرطونه په یو ځای باندې مطلب دا کا خد مجهول النسب وا او نه دنه لوی ته هم نه وا نه تی لوی وا او نه دا معروف نسب وا يثبت نسبها منه نو د دې سړي نه بددي نسب بس کیږي ثابتېږي ما لکه پوه شو به معنی نسب حسابي کنه څه کوه هاري بنتي دا ما سره لور دا د چې کېدی شي چې په خا زمانه کې چر د لور شي هغه د نور کې شي او بیا وتر نکاح وکړو اجه لګا دا خو زما لور ده پوه شوي نو چې کېدی شي کنه ځکه چې دا جنې چانه نسب هم نه ثابتو او د نه کشر هم ده پوه شوي به معنی هغه دې بچانه پیدا کیږي فما قيل ان قول اكبر سن منه عطف على قول وتولد لمثله فتوهم ساقط نو چا چې ویلي چې اکبر سن منه دا عطف دی په تولد لمثله باندې نو دا وام ساقط دی وقيل او چا ویلي الحكم في مجهول النسب كذلك وجه په مجهول النسب کوم د قشاد دی حکم دی یعنی مطلب دا چې په دې سړی ما دا جنې د سړی لور کې دی نشي په مجهول النسب کې هم ولي لان الرجوع عن اقرار بالنسب صحيح لکه رجوع د اقرار نه په نسب سره صحیح ده چې اقرار نه کړی مطلب دا چې د اقرار وکړو چې دا ما په نسب کې بیا وي او د له خدای نه کړی قيل تصديق المقر له اياه او چا به دا ویلي چې د مقر له به تصدیق کولای کیږي ولا يمكن العمل او عمل ممکن نه بموجب هذا اللفظ فموجب دلیل لفظ باندې قبل تاكده بالقبول مقد نه چې دا قبول تر دا موقت کړی دا لکه پوه شو به معنی ها وس یو دوه خبرې موږ سره پاتې شو یو دا خبره پاتې شو چې په کم ځای کې به موږ په مجاز باندې عمل کوو او حقیقت به پریږدو پنځه ځایونه دی هغه او به مسله ودی ان شاء الله دا ختم شي پوه شو به معنی واړو شابه زموږ